بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أضيف الاسم الصحيح وهو في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علة أو الملحق به وهو ما في آخره واو أو ياء قبلهما ساكن وإنما كان ملحقا بالصحيح لأن حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة لمعارضة خفة السكون ثقل الحركة. لك برو گوری جی خانو دا وم بحث شروع دے او بدے کی بیان دا قواعد دے او من تروس دو قیدی ویلی وی اول قیده دادا چی دا موصوف اضافت صفت تا او دا صفت اضافت موصوف تنکیگی ترسو چی ترکیب توصیفی والا معنی باقی وی پوئے گئے. بیم دویمه قاعده ویلی وا چې یو اسم د بل اسم سره په خصوص او عموم کې مساوي وي یا په صدق کې مساوي وي نو د یو اضافت بل ته نه کیږي، فایده نشته. دوه دریمه قاعده رضی عنوان ویم او دې کې به جزئیات دی غوښ شي وته کله چې د یو اسم اضافت یای متکلم ته وشي نو د دې اسم به څه حکم وي. ندې کې څلور اجزا دي غوښه. اول کچری دا اسم صحیح یا د اسم صحیح سره ملحق یو او کچری دا د اسم په اخره کې الف دوا او کله د اسم په اخره کې یا و درې او کله د اسم په اخره کې وو څلور او به یای متکلم ته اضافت وشو. تاسو پوه نه شوي خبره راغونډه شو کنه به وره کله چې یو اسم اضافت یای متکلم ته وشي په دې اسم باندې به کوم احکام جاری کیږي نو څلور صورت دي د درې مقاعده کټوله نو تفصیلا وره کچری دغه اسم صحیح اسم صحیح د نحات بنس باندې هغه اسم ته ویل کیږي چې په اخره کې حرف علت نوي. تاسو ټول د دې نه خبرې نه امیر کې ویلي. او یا دغه اسم ملحق د صحیح سره ملحق د صحیح سره هغه اسم ته ویل کیږي چې اخره کې وو یا راغلی خو ما قبل ترنا ساکن وی. نو د دې دواړو حکم یو دی چې د یای متکلم ته اضافت وشي نو دی اسم لبا کسر ورکو. دی اسم لبا که اسم صحیح هم کسر بولا ورکو که ملحق دی اسم صحیح سر هم کسر بولا ورکو. دمرا پوری بوئی شو یو پر بیوی ما بس بے عبارت تو آیو مخصوص انور صورتون بیرستو آیو کله چی اسم صحیح وی یا غا اسم چی ملحق د صحیح سر وی یا متکلم ته اضافت وشي حکم دا دی چې دغه اسم صحیح یا کوم چې ملحق د اسم صحیح سره دی دی لبا د یا د مناسبت په وجه کسره ورکو. زده شو د خاصانی خبرې دی ته ګورئ. واذا اضيف الاسم الصحيح کله چې اضافت وشي د اسم صحیح وهو في عرف النحات اسم صحیح د نحات په عرف کې ما ليس في اخره حرف علت داغه اسم ته ویل کیږي چې داغه په اخره کې حرف علت نوي کا فا کلمه کی یا عین کلمه کی وو وی دی او الملحق به یا غ اسم کوم چې ملحق د اسم صحیح سره دا کوم یو اسم دی وهو ما دا غ اسم ته ویل کیږي فی اخره واون چې دی په اخره کې وو راغلی وی او یا راغلی وی ما قبله ما ساکنون دا سیوا او یا چې ما قبل ترنه ساکن وی پوهیږئ په دې حکم پاتې رهخه حکم خو مسم ویلې دی چې کسره به ورته ورکو. اوس سوال دا دی چې دغه کوم اسم په اخره کې وو او یا راغلی ما قبل ترنه ساکن دی دا ملحق ولې د صحیح سره دی یار د صحیح احکام به ولې جاری کوي تاسو پوهیږئ وجه دا د مولوی صاحب کله چې حرف علت وی وو او یا ما قبل ترنه ساکن وی نو یو طرف ته وو او یا کې ثقل له حرف علت دې معنی حرکت راتلو کې ثقل له سی وایا یو طرف ته پکې ثقل له چې حرکت پر راځي او بل طرف ته کو ګوري ما قبل تر نه ساکن دي نو جب خپ قلاره شوی د پارام کې دا
نو سکون معارض شوی دی حرکت سره، نو هغه کوم ثقل او په حرف علت نه راتلو ختم شو. یو طرف ته د حرکت ثقل، بل طرف ته د سکون خفت معارض شو، نو ثقل حرف علت نشو برداشت کولی، خو دغه ثقل د سکون سره معارض شوی کم شوی دی، اوس حرف علت برداشت کولی شي کنه. خو نه درنه کوم دویمه وجه مولا ذکر کړی ده، تاسو ګورئ. وانما كان ملحقا دغه اسم چې د چا باخیر کې چې وو یا راغلی ما قبل تر نه ساکن وي، دا ملحق دی صحیح پوری دو وجونه. یو لأن حرف العلت چې دی بعد السکون چې راشي لا تثقل عليه الحرکه، دی باندې حرکت ثقیل نوي. ولی نوي ثقیل؟ دو وجه بیان. یو لمعارضه خفه السکون، ځکه معارضه راشي دغه حرکت، ځکه معارضه راشي د خفت سکون، د سکون د خفت معارضه راشي. د چا سره راشي؟ ثقل الحرکت، د حرکت د ثقل سره، نو هغه ثقل کم شي. یو وجه دا شوه. دویمه وجه واورم مولوي صاحب، پس د سکون نه چې حرف علت راشي کنه، دا سی چې پس د سکوت نه حرف علت راشي، مزه در نکړه. پس د سکون نه چې حرف علت راشي، جبه داسې په آرام کې وي د سکون سره، لکه پس د سکوت نه چې حرف علت راشي او ډایرکټ په حرف علت شروع کې یا ایها الذین یا باندې شروع شو کنه، او پس د سکوت نه که حرف علت راشي هلته ثقل مقل نه، نو پس د سکون نه چې حرف علت راشي هلته به هم ثقل نه وي. خو نه درنه کوم واوره. ولأن حرف العلت بل وجه دا چې حرف علت چې بعد السکونی پس د سکون نه چې وي، مثل ادا په مثل هغه حرف علت دی بعد السکوت چې هغه پس د سکوت نه وي. پس کې فی الوقوع بعد استراحة اللسان، په دې خبره کې چې دا واقع شولو پس د دې نه چې ژبه آرام کړی دی، یو کې په سکوت آرام وکړي او بل کې په سکون باندې، نو ژبې له آرام ورکول پکار دي ښه، داسې نه چې 24 غنټې لګېږي. واوره. ولا تثقل علی الحرکة بعد السکوت، او ثقل ناراضي علیها کمره په حرف علت باندې د حرکت پس د سکوت نه، سکوت نه بس ثقل نوي، نو پس د سکون نه به هم نوي. یعنی فی الابتدا پس سکون نه څه مطلب؟ ابتدا کی یا ایها الذین، یا معنی حرکت ثقل دی ابتدا کی خو جب خص سکوت کړی که مزیدار وي شروع شي. کذا بعد السکون، دغه شان بعد السکون می تاسو خو کېږي، نو دغه قصې نحوی کې بیانېږي. جبی وس آرام کړی دی او که جبی آرام نه دی کړی. خجی خچاته مضاف شي. واذا اضيف الاسم الصحيح او الملحق به چاته الى یا المتکلم تن حکم کسر اخره، اخر لبڅ ورکو کسر ورکو، هلکه بل بریتو نشته، هلکه کسر ولی ما قبل لور کې ویجی یای متکلم چې دا کنه یاد او یا ځان مخ کې کسره غواړي کنه د مناسبت په وجه للتناسب. مثال راته ویل ک ثوبی، دا اسم سید ثوب، اخر کې حرف علت نشته. داری، دارم اسم سید، دا فی الصحیح کې شو. او ضبی دا ملحق بالسید، حرف علت اخر کې شته ما قبل ساکن دی، او دلونم دغه شان دی فی الملحق به. تاسو به دې څوک بیان شو ورسېدې. اوس راته دا ووایه ټیک شو، یا نه ما قبل به کسره وي خو یا له به څه حرکت ورکوو، مړه وی دی له سکون هم ورکولی شي او فتح هم ورکولی شي، خو فتحه اولاده ځکه دا مبني دی ښه، او مبني سکون باندې مبني کیږي او په حرکت کې په فتحه باندې مبني کیږي عام طور باندې. فتحه ولې اولاده وجې وایو ته وګوره. والياء مفتوحة وساكنة، دا یا چې دا لغه مثال کې لکه ثوبی ساکنه ویلی شي، ثوبیه مفتوح ویلی شي. وقد اختلف في ان ايهما الاصل، اختلاف شوی به دې خبره کې چې به دې دواړو کې اصل کم یو دی. والسید دا چې انه الفتح، فتح اصل ده. ولی مولوي صاحب اذ الاصل في الكلمه التي على حرف واحد، برو ګورئ کما کلمه چې د یو حرف نه جوړي هغه کې اصل دا ده چې باغې باندې د حرکت راشي، او
آسان حرکت په حرکاتو کې فتحه ده نو فتحه اصل شو. کم کلمه چې د یو حرف نه جوړي لکه یا متکلم کلمه د خیسم دی یو حرکت نه یار یو حرکت می ویلو که حرف می ویلو. کم کلمه چې د یو حرف نه جوړي لکه یا متکلم کلمه ده یو حرف نه جوړه ده یا نو بدې کې حرکت چې دا اولاوي او به کم حرکت اولاوي کم چې اخف دی هغه فتحه ده. دې ته مونږ کتلی دی اصل تکا اذ الاصل في الكلمه التي ذكر سلب كلمه حقيقي على حرف واحد چې وی هو الحركه حرکت دی لالا يلزم الابتداء او دې لپاره چې لازم نشي ابتداء بالساکن باندې دا وجه منه ویلي حرکت پکې ولی اولاده وې دې لپاره چې ابتداء بالساکن را نشي کچري دغه په یا دغه یو حرف والا کلمه کدا په ابتداء کې راشي او ته ساکن کې نبي خو په ابتداء بالسکون راشي دا صحیح ده. لکه کزیدن کې تکاب ساکن کوي څنګه کاپ یو حرف والا کلمه ده کنه تی ساکن کا کنه پیږي او یا نو حقیقتا با ابتداء بالسکون راشي صبر راشي دا کله چې باقاعده په ابتداء کې راشي او کله کله به حکما ابتداء بالسکون راشي حکما دا به کله چې کله دغه یو کلمه یو حرف والا کلمه چې کله په مینس کې راشي لکه دلته ثوبي کې دلته په مینس کې رااله کنه یا ابتدا کې خو نه ده خو دلته ابتدا بالسکون ده خو حکمان ده لکه ته چې ابتدا بالسکون څنګه ده دا خو ابتدا د ثوب نه وشوله مړه ودا چون کې د خپل مستقله کلمه ده نو ګوي چې ثوب بیل ابتدا ده او دیانه بیل ابتدا کې او به کته ساکنه کې ابتدا بالسکون براشي پوه نه شولې پی بهر قاعده ده چې کله کلمه داسې وي چې د یو حرف والوي اغیله حرکت ورکول اصل دی وجه دا چې یا خو حقیقتا ابتدا بالسکون را نشي چې ابتدا کی او یا حکمان را نشي چې کله منس کی. والاصل فيما بني على الحركه الفتح او بل اصل دا دی ولې چې اسم ته مبني کې نو اصل دا چې په حرکت مبني کې پاتې شلو په سکون باندې مبني کول الله خارج وي لہذا فتح باندې مبني کول اولا شو صوبيه او که سکون هم جایز دی. والاصل فيما بني على الحركه او اصل باغ سو هغه چا کی چې هغه مبني وي په حرکت باندې څوک دی فتح ده پاتې شلو سکون دا خو یو عارض شی تخفیف د بار راځي انما هو عارض للتخفيف راځي کنه پوه نه شوي. مخکې ګوري جی دویم کله د یو اسم په اخره کې الف راغلی دویم صورت او یا متکلم ته اضافت وشي نو وس بسکو نو اصل دا راجح دار چې الف باقی وساتو او دا سی وایو لکه عصا په اخره کې الف ده کنه یا متکلم ته اضافت وکړه بشي عصای رحای پوه شوي به. البته د هوزل قبيله والا چې دا هوزل قبيله والا هغه وای کچری دا الف د تسنین نه نبه بده سیو کو چې د یا د مشاکلت بوجب پیا بدل کو رستو یا متکلم ور سره ده کنه اسوای یادا الف هم پیا بدل کا او یا په پیا کې مدغم کو ما قبل بکسره ور کو سبت جوړ شي اسیا څوک دا خبر کوي هوزل قبيله والا پچا کې کوي په غالب کې چې د تسنید پر البته کم چې الف د تسنید پر وی رجلای ای کې به دا سينوي چې طالب پیا بدل کا یا پیا کې مدغم کا ما قبل کسره کا کنه پوه نه شي او ته وګورئ. فإن كان آخره كچروي آخر د اسم مرجع د ضمیر بیانې آخر د اسم مضاف کم مضاف کم چې متکلم ته مضاف وي الفا الفي تثبت دالب ثابت پریدو الالف على اللغه فصيحه لغه فصیحه د الف ثابت پریدو ولی الک الف ثابت پرودي په و باندې بدل کا کنه په یای بدل کا مړه وجه نشته چې بو یو بدل کو په و خو له بدلیږي چکل ترنه ما قبل زموي دل دشتا یا ترنه ما قبل کسری بیا بدلیږي دل د کسرشتا نو څه موجب نشته د الف د بدلیدلو په و او بیا باندې لہذا ثابت به پریدو کنه نه پیږي لعدم موجب الانقلاب ځکه موجب د انقلاب نشته لکه عصای او رحای شو وهو هذيل قبيله چې دا هذيل لا څوک دی یار وهي قبيله من العرب قبيله د عربو دیو څه کوي تقلبها تقلبها بدلويها مرجع د ضمیر خياني الف لرا خو کلا
چې د تسنیه د بار نه وی کنه دا سم ویلیو پچای بدلی مخ کې راځه حال کون یا په حال کون د الف کې لغیر التسنیه چې تسنیه د بار نوی پچای بدلی یا ان بیا باندې ولی مشکلت د وجنه کنه یا راغلی الفم یا کا او یا بیا کې مدغم کو ما قبل مناسبت د وجنه کسره ورکا اصیه لمشاکلت یا المتکلم د بار د مناسبت د یا متکلم به بڅ کوجی د خدوا یا غان را لی یو یا بل کې مدغمه کی کنه وتدغم فی الیا او بیدا حذل قبیله والا ادغام هم کوي بیا کی مثل عصیه ورحیه تاسو بیګی کنه کوم دې ورسې اچھا ما قبل کسری خبره دلته نشته ده ما قبل کسری خبره نشته البته د تسنیه والا الف چې ده بیان بدلی لکه غلامان دي کنه یا متکلم ته اضافت و قانون به غرزه غلامای اوس د الف بیان بدلی غلامی نه وای د کسری والا قصه نشته خدي کې خطا شوی نو غلامی نه وای وجه سره به حالت رفی د حالت نسبی او جری پشان شي ز غلامین کی غلامین حالت نسبی جری ده کنه تسنیه حالت نسبی او جری دواړه بیا ما قبل مفتوح سره وی نو کدی کې ای متکلم ته اضافت کې څنګه ویل کیږي جانی رایت غلامیه مررت بغلامیه نه یا نمخ کې فتحه ده نو کوس موږ داسې وکړو چې غلامای کې الف بیا بدل کو یا بیا کې مدغم کو نو او فتح خاصم زړه پاتې غلاما کې نو به حالت رفیع او نسبی او جری یو شان شي وګورئ ولا تقلب الف التثنيه ونبدلي الف د تثنيه كغلامای ولل التباس المرفوع بغيره ذکا د مرفوع التباس راضي د غیر یعنی منصوب مجرور سره بسبب القلب کبیای بدل کو وان كان آخر الاسم المضاف الى ياء المتكلم يا ان ادغمت بروغوري مریسه دریم صورت کچری د یو اسم باخره کې یا راغلی و او به دغه اضافت وشو یا متکلم تا نه بدغه صورت کې بیا کې مدغم کو او ما قبل بمناسبت د وجه نه کسره ورکو د کسری خبر دلته مخ کې نه و لکه مسلمین یا متکلم ته اضافت وکړایت مسلمین بغبنون غرزه کنه به مسلمی پاتې شي یا تسنیه کې مسلمین نون لري کا یا متکلم ته اضافت وکړه یا بیا کې مدغم شي کدل تم د کسری ولا خبر نشته لري کمره پر حالت چې کوم مثال ذکر کړی کې اسی د مخ کې نه مکسور دی خبره ختمه نه بهر حال وګورئ کله چې د اسم باخره کې یا راغلی وي او بیا متکلم ته اضافت وشي یا بیا کې مدغم کو لکه مسلمین یا متکلم دی نو نون خو به غرزي کې اضافت سره نسبات شو مسلمی یا بیا کې مدغم کا مسلمیه څه مشکل شته بکی وګورئ دا دریم صورت شو وان كان اخر الاسم المضاف الى ياء المتكلم کچریو څوک مرجع بیانې اخر د اسم مضاف الى ياء المتكلم یا ان یاوا ادغمت في ياء المتكلم یا متکلم کې مدغم شي ولی لاجتماع المثلين ذکر دوهم مثل حرف فرال کنا یا فيما هو كالكلمه الواحده او پاغه ذکرال چې هغه په شان د کلمې واحده ده مضاف الیه خو په حکم د کلمې واحده کې نو حکم دار چې یو په بل کې مدغم کینو مثل مسلمین اذا کما په څه مې پرې خدل دغه ده کنه مسلمین یا مسلمین دواړه دي ښا اذا اضيف الى ياء المتكلم واسقطت النون چې اضافت یا متکلم د وش یو نون ساقط شي ل اضافت بوجه وادغمت الياء في الياء ادغام د یا په یا کې وشي نو جوړ بشي فصار مسلمیه دلتم د ما قبل کسری خبره نشته کوانو بس څک دا کنه ونه نه دي پوهیږي به دواړه را به لګولې کنه مسلمیه د تسنیه والا کړي او مسلمیه جمع والا کړي څو صورت شو لګا څلورم برګوري ک
کده یو اسم په اخر کې واو راغلی لکه مسلمون او یا متکلم ته اضافت شنو نو غرځوا مسلمو یا وس او یا چې کله جمع شي دا قانون دی او یو پکې ساکین نو او په یا باندې بدلیږي نو مسلموی یا به یا په یا کې مدغم شولا مسلموی یا او به وس دلته ما قبل ځان کسره غواړي څه جوړ شو مسلمي پوهه شولې به وته وګورئ وان کان اخر واون کچری په اخر د اسم کې د چاچی یا متکلم ته اضافت شوه دی واو راغلی نو به اول قلبت الواو یا ان واو په یا باندې بدلو دا خوشوا ولی بدله یار وې دا قاعده ده کنه چې کله واو یا جمع شي او اول پکې ساکن وي نو به واو چې دی دا بیا بدلیږي لاجتماع الواو والیاء زکه واو او یا جمع شولا والاولى ساکنه او اول پکې ساکن ولکه مثل مسلمون اذا اضيف کله چې دی اضافت وشي لا یا المتکلم قلبت واو یا او بدل شو یا باندې به ودغمت الياء بيدغام د یا وشولا فی الیا بیا کی وکسر ما قبلها دلته صرف دا خبره ده کوم مخ کې ولګا ولا بهرحال چې الف فاخره کې ول تک کسر د ما قبل مثلا نشتا کیا باخره کې وایي متکلم د اضافت شول تم ما قبل کسری خبره نشتا حق وو باخره کې وایي متکلم د اضافت شو او بیا بدلو یا بیا کې مدغم کو وس ما قبل کسره ورکو تاسو پوهیږئ د اعراب او بیان کې مرضی کم دی وکسر ما قبل لب کسر ورکړل شي ولئن لما انقلبت یا ان ساکنه يوجب بقاء ضمه قبلها تغيرها لکبر وګورئ وجداد مولوی من وو بدل کو کنه بیا باندې دا سیدا اب یم بیا کې مدغم کړلا نو که وس مسلمو کې دا زمه باقی بریک دو او په کسره بدل نکو نو زما چې کله ما قبل وی نبه خو یا په وو بدلیږي یا ما قبل زما وو بدلیږي نو وصل تمنګ وو په یا بدل کړي اوس واپس کو وو به بدلو پوه نه شوي به څنګه مسلمون یا نو غرزیدل څه شو مسلمو یا وو بدل شو بیا مسلموی یا بیا کې مدغم شو مسلموی شو اوس مونږ وای دا زما په کسره بدل کا څه به جوړ شي مسلمیه اعراب تقدیری شي نو سوال دا دی چې او دا کس زما په کسره ولې بدلی وای زکه کمنګ زما باقی بریدو نو د یا نما قبل زما خو یا لره متغیری یعنی یا متغیر کوي پچا او باندې نو قصه وران شي وګوره لانها لما انقلبت لانها زکوو چې دی لما انقلبت هر کله چې دا بدل شو یا ان بیا باندې به چې ساکنه تن داسیا چې ساکنه د باغی بدل شو یوجب بقاء زما وسکره واجبای بقای زما چې شی واجبای قبل واجبای بقای زما کما زما قبل کم شریدیانه مخ کده څه واجبای تغیرها چې دا یادی بدل شي او څه دي جوړ شي واو نو یوجب واجبای بقای زما قبل کم چې دیانه مخ کده یادی سی وای قبلها کې ضمیر وو تراجی کا کم چې د وو نه مخ کده کم وو نه کم چې بیا بدل شوی هغه وو یادې کنه ضمیر وو تراجی کا مخ کې زمایر وو تراجی کړي ولي ان وو چې ده لما انقلبت کله چې دا بدل شيان بیا یا ساکینه باندې نو به واجبای بقای زما قبلها کما زما کم چې د وو نه مخ کده خو کیا ته راجی کوم ټیک د یا ان ساکن مخ کې تر شوی کنه ټیک د خدواړه مطلب یو راځي تغیر د غیا دا واجبای فحرکت بالحرکت المناسبه لند دادا حرکت به د میلاو شي هغه حرکت چې کوم مناسب دی له دا یا سره نو کوم حرکت دی کسره ده مناسب دا رسو زمایرم یا ترجی کو نو قبلها تغیرها قبلها کې یا ترجی کو سماغه طریقې صحیح ده نو واجبای بقای زما قبلها کم چې یا مخکره تغیر د یا نو او دا ټیک ده نه لہذا فحرکت نو دغه ما قبل له حرکت به ورکړل شي بالحرکت المناسبه لها هغه حرکت چې کوم مناسب دی له دا یا سره نو هغه څوک دی نو فقیل مسلمیه تاسو پیږئ وان كانت قبل الياء
او الواو فتحه لکبر وګوره دا خبره کما چې موږ وختي وکړل چې هلکه هلته کسرې نه راولو هغه خپله کوي دلته که چېرې د واو کم چې اخیره کې راغلی یا یاده خو مسله هم دا یوه بیانوي ښه بیا واورئ د اسم په اخر کې واو راغلی دی دا څلورم صورت د اسم په اخر کې یا راغلی ده هغه دریم صورت خو د هغې نه ما قبل فتحه ده پوه شوئ که نه او د دغه اسم اوس اضافت یای متکلم ته کوو نو واو صورت کې واو په یا بدلو یا په یا کې مدغم کو او د یا په صورت کې یا په یا کې مدغم کو ما په خیال سم مې ونه ویلو بیا ورته غوږ شئ دریم صورت کله چې د کوم اسم په اخر کې یا راغلی وي او اضافت یای متکلم ته وشي نو یا په یا کې مدغم کیږي نو که چېرې د دې نه ما قبل فتحه وه فتحې سره به څه کوو لږ صبر څلورم صورت کله چې د یو اسم په اخر کې واو راغلی او د هغې نه پس منگ یای متکلم ته اضافت کولو او هم بیا بدل کو یا هم بیا کې مدغم اکړله ما قبل ترېنه فتحه وه دې دواړو صورتونو کې به څه کوو فتحه برقراره وساته پوهېږئ لکه مثال مسلمین دی که نه مسلمین نو مسلمیه فتحه برقراره ده مصطفونه واو دی که نه یای متکلم ته اضافت وکړو نون وګرځوه مست واو په یا بدل او یا په یا کې مدغمه مصطفیه فتحه برقراره پاتې شوه که نه وګورئ كما ده وإن كانت قبل الياء أو الواو فتحة بقي ما قبلها ما قبل باقي بعد كي مفتوحا كقولك في مسلمين مسلمية دلتا يانا مخي فتحة دا غدريم سورة شو وفي مصطفون بمصطفية بعد شي تغرم سورة شو علىك دا فتحة ولنا بدلي ويدا خفيفة ريار لخفة الفتحة سپکه ده تاسو به دې پوه شولې اخیری مسله بای ټوله قاعده دې راته بیان کړله چې د یو اسم په آخر کې واو راغلی څلورم صورت یا راغلی دریم الف راغلی دویم او حرف علت نه راغلی یا ملحق وي د اسم صحیح سره نو تا ویل چې داسې به کې داسې به کې دا ټولې خو دې راته ویل خو که یای متکلم ته اضافت وکړو نو د دې یای متکلم له به اوس دې سره به څه کوو دې له څه اعراب ورکو وایي به دې ټولو صورتونو کې لږ به وګورئ هلکه اول صورت کې خو موږ د یای متکلم بیان کړی و که نه هغه ترابار کوي هغې کې موږ ویل سکون هم صحیح دی فتحه هم صحیح ده خو فتحه اولا ده هغې بیان شوی و اخري درې صورتونو خبره کوي واوره د کوم اسم په آخر کې چې الف راغلی یو واوره یا راغلی وي دوه واو راغلی درې یای متکلم ته اضافت وشو نو یای متکلم له به څه اعراب ورکه وایي چې فتحه ورته ورکه پوهېږئ وفتحت الياء یای متکلم فی الصور الثلاث په درې وړو صورتونو کې اوس ورسېدلې ښه نو دې درې اول صورت کې سکون هم جایز کړی دلته هم سکون جایز که که نه وایي نه که نه سکون نه شو جایز کولی مسلمي ځکه مخکې چې دې څوک دی هغه هم ساکن دی مشدد ساکني که نه او دا هم ساکن که بیا خو به اجتماع د ساکنینو راشي کومه دی للساکنین للزوم التقاء ساکنین لازم بش التقاء ساکنین کله ان لم تحرك کچری حرکت یعنی فتحه ورنکړل شي او فتحه ولې ورکه بل حرکت ورکا ويختير الفتح لخفته د وجه دینه چې خفیف بده پوه شوي کنه ګډه وډه هونه شوله مسله بهرحال دا درېمه قاعده شوله څو صورتونه ټول جوړ شو څلور صورتونه هم جوړ کړو ولکه اسم صحیح یا ملحق به صحیح دی څه حکم دی او دغه شان یای متکلم حکم ور سره بیان شو او اخیره کې الف دی یا دا واو دی نو اسم صحیح به څه حکم وي دا بیان شو او ور سره کوم یای متکلم د اخیره کې دغه حکم بیان شو هغه له فتح ورکو